السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي ولی محمد بډیڅی. نن د جولای د میاشتې او د شپې 11:30 بجې کېدونکې دي چې د چهارشنبې ورځ او شپه د پنجشنبې ده. سبا سهار به پنجشنبه وي. دا تر اوسه پورې چې دا د 11-15 ورځو راسي په پاکستان کې او خصوصا د بلوچستان په دا لوړه د لمر خاطب پخوا چې کوم ښارونه دي، کوم علاقې دي، په هغو کې چې کوم بارانونه کېدل، دا بارانونه دې ته پري مونسون یې ورته ویل، یعنې تر وخت د مخه چې کوم راغلي ورېځې وې او اصل وسه چې کوم ده نه، هغه اوس په دا جولای کې شروع سوله چې نن د جولای اول تاریخ دی او سبا د پنجشنبې په ورځ به انشاءالله په کوټه کې هم څه باران وسي او دا دونه زیات باران نه دی چې په ګرده کوټه وسي، یا به د کوټې په شار وي یا به د کوټې پر اطراف شاوخوا، خو داسې درمیانه یا تر درمیانه لا کم باران دی او باران د تنا دی انشاءالله. دا د غرمې ماپښین بعد او په پښین کې هم څه باران کیږي، لیکن هغه باران د کوټې تر هغې بیا ماته څه کم معلومیږي. خانوزۍ کې هم باران کیږي، هغه هم کم دی انشاءالله. په مسلم باغ کې هم باران شته، هغه کم دی. او کله سیف الله کې باران بیا څه زیات دی. د ژوب پر خوا هم ښې ورېځې را روانې دي، په ژوب کې به هم انشاءالله ښه باران وسي او د ژوب پر اخوا دا درابند وغیره دغه علاقې چې کوم دي، هغه ورېځې بیا د ژوب تر هغو لا خوندورې دي، هلته به تر درمیانه هم ښه باران وسي. او نور دا برشور، توبه کاکړۍ، چمن، ګلستان، عبدالله خان، په دا الکو کم باران امکانات شته، ډیر بارانونه به نه وي. په زیارت کې بیا وریږي لږ خوندورې معلومیږي، پر هغه علاقه به انشاءالله امید دا دی څه خوندور باران به وسي. په ارنایي کې هم ښه باران کیږي او د سنجاوي وریځې بیا څه زیاتې ګڼې معلومیږي، کیدای شي هلته بیا څه زیات ښه باران وسي. او لورلایي کې درمیانه لیول باران امکان موجود دی او ضروري نه دی چې په ټوله لورلایي کې په څه سیدو میډو به وي. کلو بارکان کې هم د کم باران امکان موجود دی او په موساخیل بیا ښې ورېځې سپرې دي. په موساخیل کې به انشاءالله زما اندازه دا ده چې ښه باران به وسي. او مستون خو لکه کوټه داسې دی، څه باران به پکې وسي. او د کلات وریځې کمزورې معلومیږي، د کټکوچه، منګچر، کلات دا علاقې وریځې څه کمزورې دي. او خوزدار کې بیا وریځې لږ ښې دي. سبا به په خوزدار کې هم انشاءالله امید دا دی ښه باران به وسي، یعنې درمیانه باران به بیا به زیات نه وي. او دغه رقم د خوزدار په اخوا وډ په دا علاقو کې هم د کم باران امکان شته. او بل سبا د جمعې په ورځ بیا څه زیات باران امکان په وډو په دا علاقو باندې شته. ډېره مراد جمالي خواته وریځې کمزورې دي، هلته نشته. په نوشکي کې تقریبا بسمات وریځې به راسي، که یو ځای معمولي باران اوس خو ټیک، خو زیات ګمان دا دی چې نه به وسي. دالبندین خواته هم وریځې نه معلومیږي، د تفتان هم خاص خوند نشته. دا برابچه وغیره د چاغي و د افغانستان تر مابین چې کوم علاقې دي، کله کله دلته بارانونه کېدل. سبا دا علاقه هم څه کمزورې معلومیږي، د جمعرات په ورځ به هلته باران وي. او خاران خواته څه وریځې ځي، که چیرې نشانې ته ورسېدلې نو بیا په خاران کې امکان شته چې څه باران به وسي. او پنجګور خواته هم سپکې وریځې، تربت پنجګور په دا علاقه ګرځي، کیدای شي هلته هم څه سپک معمولي باران وسي. د ګوادر په خوا د باران امکان بیا تقریبا نشته. په کراچي کې څه د بارانو امکان شته او لاهور کې انشاءالله سبا باران کیږي. پېښور، اسلام آباد کې هم د بارانو امکان شته. دا چې کوم ځایونه ما یاد کړه ډیر مو نه کړه یاد، او دا چې ګرده یاد کوم دا وایس به بیخي ډیر زیاتیږي. او بل دا خبره درته کوم، کوونکی د خدای پاک ذات دی. او بل دا د اوسې بارانونه چې کوم دي دا ډیر په بروسې هم نه وي، د دې هغه مراکز موږ ته نږدې دي. دا وریځې ډیر غټ جمپونه وي، اچانک چې ګورې یو دم دا وریځې اټاو سي بله خواته ولاړ سي او یو ځای امکان نه وي هغه وریځې جمپ وي بیا راسي. نو لهذا په ژمي کې چې کوم مجلس به طی کوئ زموږ په باره کې، دا اوس هغه راکم مه کوئ، په زموږ زیات صفتونه مه کوئ، بیا دا ستاسې مجلسونه ستاسې غاړې ته ولیږي. دا اندازې دي، په دې کې اکثره څه غلطیانې هم پکې راځي. فی الحال الله حافظ. او دا یاد ولرئ دغه وایس
دا چې اوس زه ریکارډومه دا وخت د شپې 11:30 بجې دي او د بود ورځ ده چې په ختمېدو ده د چهارشنبې ورځ ده سر له به پنجشنبه وي او دغه وایس چې ته یې اورئ دا په ذهن کې کښېږدي دا به بیا د جمعرات ورځ دا سبا چې زه وایم دا اوس زه وایم سبا نو ګوا سبا نه دی د پنجشنبې په ورځ دا شیډول د پنجشنبې دی چې ما بیان کړي. الله حافظ.